مخکې یوه د حوالې سره تاسو ته عرض کړی و اسراف حوالې سره ما خبرې وکړلې خو اصل هغه دی چې د کومې خبرې مو کوو چې زه یې کوم یا ته یې واورئ خدای مو اردو ته د اعمال توفیق نصیب وګرځولی چې خدای مو اعمال په وکړو نه څه وایو دا خبرې چې یو شی چې هغه مو دغې معاشرې کې محسوس کوو انتهایي ضروري یې کور جوړولې نه زیات جایداد خصلې نه زیات بینک بیلنس نه جوړول نه زیات ای خونی بنیاد و د بنیاد باندې چې اسلام غوړي هغه ضروري دی کور کچا ویلی نه وي ایوا کمره ویلی نه وي خو چې اسلامي هغه بنیادونه وکې موجود وي یو ښه کور چې هغه ښه جوړ شي بهترین تهذیب یافته هغه کلي نه ښه اثر شي هغه شهر نه ښه اثر شي ملت نه ښه اثر شي یو باد کور هغه کلی نه آباد اثر شي هغه شهر نه آباد اثر شي ځکه یې مو علما فیلسوفان هغوی چې کله ځنه بیسونه چیړي نو کتابو کې هغوی تدبیر منزل مدینه فاضله دا دوه ټکي استعمالوي مدینه فاضله چې شهر په کار دی تهذیب والا وي تربیات والا وي علم والا شهر وي نه هغوی داسې وایي چې د علم والا شهر د تربیات والا شهر دو کور سے تړلی څه کور تربیات ښه دی کور تهذیب ښه دی دو ډایرکټ شهر نه اثر شي یزید چې ټولې معاشرې نه بعد اثر واچولو کومه ځای نه راوتلو خونې نه راوتلو که نه تربیات یې غلط شوی و که نه مور تربیت درست نه و څه میسونه نمیده بنت بجدل عیسیانو خاندان نه وه شمر یا داسې نور رسوله تاریخ دی دا ټوله کردار خونې زیاتو کې ضروري دی ځکه اسلام واده دپاره چې کوم شرطونه ایښي دي یا اهل بیت علیهم السلام دعا دا وکړو چې زه به ورانې پلار یا ورور څه کله رشتې دپاره وي هغه معیار د وطن والا معیار نه وي د پښتو دستور والا معیار نه وي یو لاندو الفاظو کې درته وایم چې ډرامو والا معیار نه وي څه کوم ډرامي څه کس د هندوستان فلمونه د انګریزانو دستورات دا په کار د مخونې کې معیار نه وي معیار ورمنه زهرا وي معیار علی مرتضی وي معیار وجود نازنین محمد مصطفی وي په کار کله چې پیغمبر کلمه مو ولوستله لا اله الا الله محمد رسول الله دې څه مراد ده چې پیغمبر به هره خبره منو داسې ده که نه ده خو المونځ یې منو پیغمبر والا روژه یې منو زکات یې منو حج یې منو جهاد منو امر بالمعروف منو مړی والا ټوله دستورات پیغمبر والا منو چې درې غسل به ورکوي کاپان به څه خیل ته ورکوي کابر کې به څنګه کېږدي دا ټوله منو که نه منو څه دا منې خونې دستورات یې ویلې نه منې دغته ویلی شي چې پیغمبر سره دوکې کول چې قرآن یې چې دا شی مه کوئ چې نؤمنو ببعض ونکفر ببعض نیم اسلام منو نیم نه منو دا غلطه پالیسی دی مو غلط سوچ دی مو څه مانوی مکمل پیغمبر وایي څه نه منې بیخي ما منه وشه دا اسلام کې درې اصطلاحات دي و دا درې اصطلاحات ټولې دنیا کې رایج دي مثلا یو دستور دی یو آیین دی یو قانون دی چاره وړلو انوسټی قوانین دي یا مکمل به یو کس مني یا مکمل نه مني څه د مني دي ته مؤمن نه ویلی شي څه نه مني دي ته څه ویلی شي کافر دې منځ کې یو بل کاسه دی څه هلته دی دا هلته دی دې ته څه ویلی شي منافق دغ په باره کې شته څه بدترین خالق دي ده پیغمبر ته 9 هجره پورې عبدالله ابن ابی نه سخت تکلیف ملو شو دوره به ابو جهل نه نوی ملو لکه سوره دینه ملو شو چونکه ابو جهل مکمل منکر کافر مقابله کې ملو اما دا اسلام لباس کې پیغمبر آزاد ځنه وخت کې منافقت دا نه دی چې پیغمبر سره مدینه کې نه ای پیغمبر کوم دستورات دی هغه سره زه منافقت کوم دا یو شی راخلم بل نه راخلم داسې اشتو دي چې یو پلار خپل زوی ته نشي ویلی چې دا واده د غیر اسلامي دی دا نشول او یو کار کولی شي واز نه رسېږي زوی ته وایي چې دغې خونې زه درنه ووتم څه یا ته یې ما خونې نه اوسه
څه لږه سختي وکړئ. کوم ځای کې څه سختۍ صورت هلته یې نه کوو، څه کوم ځای کې نه وي هلته یې کوو. مثلا اوس مې درته وویله غسل کې سختي نشته، دلته مونځونه یې وشو چې سختي راولو، خو تیمم وکړه سړو په سره مشکلات جوړېږي. نه دلته څه پیغمبر ویلي دي سختي مه کوئ، څه واده نه ویلي دي څه سختي وکړه هلته یې نه کوو. ټیکري نه امیر المؤمنین یایي څه ما داسې نارې لګوو. علي علیه السلام په نامي باندې مرګ مه خوښ کړی دی. علي نه بغیر دنیا و آخرت خوان نه پیږو، څه دنیا و آخرت کې مالی نه جدا مکې خبرې نه منو. علی علیه السلام خپل زوی امام حسن مشتبه ته یایي څه د خلخانې ټیکري حجاب حوالې سره سختی وکړه. سختی ټکې راغلی، شدت الحجاب راغلی دی. ځنه اوس کورمېوالو کیا پیدا ودي دوه ټکي دنیا والا ولوېستله، یوه دوی ډګری ورته میلاو، یو پی ایچ ډي دی یو ایم فیل دی. هغه یا نن فیسبوک کې پوسټونه ورکوي څه د دوره سختیانه دی په کار ټیکري حجاب حوالې سره. دا غوړي چې هغه معاشره بېغیرتۍ طرف ته بوس، بېدینۍ طرف ته بوس. اسلام دوره سختی کوي څه لباس تنگ نه دی په کار، ویلې شهوت انگیز دی بعد اثر شي. یو نرینا د پاره نه دی په کار څه تنگ لباس وچوي، څه خلک سترګې اوسې غړوي، ښځې دپاره بدر جولو نه دی په کار. اسلام دوره سختی کوي فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. څه دغې ښځې ته نه دی په کار څه نامحرم سره نزکې خبرې کوي. بس یو شی چې ما و تاسو ته کوشش په کار دی دغو ودو کې سوال کوو دې حوالې سره یو خپل اسلام پړاو کوئ، سوره نور وکسوئ، د پیغمبر حدیثونه وکسوئ، څه هغه وکسوئ، قرآن وکسوئ، سوره نور وکسوئ، خپل ودونه وکسوئ. زه به خدای ذات نه قسم درته وکړم چې مو دا ودونه قرآن مطابق نه دي، نه دي. د کوم حاجي صاحب دی، د کوم پرهیزګار دی، د کوم دیندار دی، عندي خونه کې داول دی. اوس اکثر مو مخکې ته ویلي دي چونکې ودونه دي په کار دا شی نه زه بیان کوم تاسې ورسوئ. بیوټي پارلر حرام نه دی، که څه فیک یوه مسله بیله دی، یو اخلاقي باس وي. مثال یې در کوم، پینټ شرټ حرام نه دی، خو ځینې وخت کې اخلاقي حساب څخه نه دی. بار لګېږي څه ته یو سپین ږیری وي پینټ شرټ وشوي، حرام خو نه دی، قرآن خو نه دی څه حرام دی، خو اخلاقي باس بیل دی. کیدای شي هغه معاشري وجې نه حرام شي. بهرحال دا بیوټي پارلر دی یو څه دی، دغه ښځه نومي شکل کې شوهر ته جوړوای شي، حرام نه دی دا کار. اما اوس یې نتایجو ته سترګې غړوه، هغو نتایجو وجې نه نقصاناتو ته سترګې غړوه چې بیا ته وایې چې دا جایز دی که نه دی جایز. خو اوس بیا یې داسې یاد شوي دي چې هغه شار دا ورته کوي چې ډسونه به ورته کټوي. چې به کوي چونکې هغه یو ګل جوړوي، هغه دوره اوږد ګل دی چې هغه نه ډسونه، خو لیوار یې لیدای شي نه شي، حرام دی. بیا دا هغه ښځه راولي دې باندې مخ څرګندوي، بیا دا ټوله ورته ویلوډ وي. ودرېږي که نه ودرېږي؟ دا اکرام خو کوئ که نه؟ اوس هغه ځنه کیسې مایوزي کې تقریر کول و هغه چووا نه کول، مولا څه ده اوس کیسټ کې رسي، اوس کور والا نه ډارېږي، اوس که علي والا وي بیا نارې لګوئ. صلوات واسه محمد علی محمد کسه دا شته دي دا شیونه دغه مو ته اقرار کوو، د دیندارو خونو خبره ته کوم. هغه ښځې لیدله ښځو دپاره جایزه دی که هغه ویښته څرګند وي خیر دی، که هغه سینه څرګندوي، خو د هغه مخ نه فیکې مسله دی. کسه مخ اسلام کې جایز لیدای شي، خو که میک اپ یې کړی دی، زیورات یې لګولی دي، بیا نه محرم ته جایزه نه دی څه ویکسي، لیوره ته نه دی جایز. خو څه نه وشي څه ګناه وشوله، خو اوس داسې معاشرې کې ګرفتار شوي څه دا اوس یې دین حصه جوړه شوله، څه نه یې وکړئ چې دا لکه واده نیمګړی شوي. هېڅکله خوشحالۍ د مانه نشته، څومره خوشحالۍ کولی شي خو اسلامي حدودو کې نه وشي، چې دا حرام انسان ونه شي. اوس همدا کس بیا څه کوي، غیرات خبرې شي ته کوي، پردی ښځه دی بازارو کې سره، پردی ښځو په باره کې ښه غیرت کوي، خو د خپلې په باره کې غیرت بیا نشته دی.
هوایا وتا څه پرونه کوي الون کې دا یو مسله دا خو بهتره دغه ده امام رضا علیه السلام نه روایت ده څه نو مشپې راول ویلي وجعلنا الليل سكنا لتسكنوا اليها قرآن کې دوا شی نه سکون ده خداوند علامه هغه کې سکون چواله ده یو شپې کې خدای سکون چواله ده یو کور والا میړه د پاره بایسي سکون ده نو امام مراد داغه ده چې شپه یا سکون نوم یا سکون ادي وجنا د شپې سره وسره چې سکون یو ځای جمع شي نه ورځي و دو خدایا ایمو الکو ولا د ټولو د توفیق نصیب کی چې دا داتی مو جوړ شي اوس دور بعد والوي چې میک اپ ایوان نومینه د نوري خزي وی هغه وی اختصار کړ بالکل ټیکری خیال نه وی ګوډو کې نوستي پلنکوچو کې نوستي موس مده تارز وکړ بلکې خطبه کې صدا کوم ډرایور ده د چوک دې څه ستو کې نه ولا لوړ دې شي پرونه کوي خو دا غوریزي بس دې سبريخ کې دا غوریزي بکری زورا سره شتون خدا غریس نو امنو به باس و نکفر به باس دسه کاسته بز دسه وایم سبیا دا خبر هیڅ کلامه کا څه بازار کې د خځې ګرځي الحمدلله هغه خې خځې دي ابو پاکیزه خځې وي هغه بکرا شولې دي هغه بچی شروتی وي هغه به مجبورې وي خو تو کور ولا څه د حالات کې ګوډ کې چې دي څه مجبورې نشته غیرت دال دا وکالته ما کا پر دي ځوي اسلامي غیرت کوم اسلام د تخیل ده دی وجه نه یو دا شی ډیر مهم دی دویم شی ان شاء الله دیني بیا آینده خطبه کې بیا تفصیل سره بحث کوم څو واده کې مماثلات هماهنګي دا ډیر ضروري دي ور کې او ځل کې خپل ماس کې واده کوي هغه د لپاره درې معیار دي چې وته یو دوه تک مې اشاره وکړه چې وخت زیات ونه خلم یو د ایمان وسرخدا وایا یو کافر راغللو ډالر دی وسره کروڑپتی دی عربو پیسې دي دی استیل وزیر اعظم دی لور ورکوي نه ورکوي ویلي چونکه هغه مسلمان نه دی هغه کافر دی هغه پیغمبر نه مني هغه دین نه مني هغه اهل بیت نه مني کغار سره کروڑپتی ویلي نه وي عرب او روپیو سره ویلي نه وي خو چونکه مؤمن نه دی مسلمان نه دی زنه ورکوم لور پس معیار پیسہ یا خوبصورتی یا کلواله دا معیار نه ده اول معیار ایمان ده څوک چې دا مؤمن ده کنه ده حتی دغه د پوری چې امام علیه السلام امام سجاد علیه السلام ظاهرا کاوله هر حواله سره بدن جسمات کلواله حواله سره پراوا خزړه کې بغض امیر المؤمنین و مولا امام سجاد طلاق ورکړل ورېس نه ورېس یا خلینا علی علیه السلام خلاف خبري وتلی امام سجاد پرې خلل ایمان حب اهل بیت دا معیار ده صدق معیار باندې وی دویا معیار هغه دغه ده چې مؤمن ده خدای منی رسول منی اهل بیت منی خو یک سال منظر روشي خیال د صدیق نه دي صد دین سے خو مسخري نه وای سستی خو نه کوي دین کې ویلي که شوهر بیل منزاده دو خزینه اثر شوی او دې څه ځل منځونه دي شوه څورې زبرسته به دال مسپری دي ډېر د څه خزې شته چې هغه پلان خوني کې تهجد کولو چې میړه خوني تلوړه دي اسبل المزیا لوړ شوهر واچي چونکه هغه نه کوي دیا پرې خوس پښتنه اوسه کوي چې بیل منزاده ما ور کوي لور دوی وایو دا کې شته شربی ته ما ور کوي نشي ولا ته ما ور کوي و د څه کسانو ته څنګه مونږ یا روزه سپک ګڼي ویلې څنګه خدای اوامر سپک ګڼي نه د څه سپک انسان ته نه دی پکور څه شکلور ورکی پکور دا معیار وګرځاوي نه پیسې نه دولت ډېر د څه المنزو ولا شتا روزو ولا پرهیزګار کسان هغه خپل بچي پاکي پاکي ځا ستلي وي تل شل کولا تهجد کی ستلی وی خو څنګه خونی تلوړه ده بیا یې لاس کول المزدیا او سي پرخل چونګه شوهر پر خو دیا پر دا سر شي شوهر چې خځه شوهر په دین باندې ده چې څنګه غوي هغه بيدا شکی خونی پختنه ډیره ضروری ده حتی چې جلګه کې اویا خونی پختنه کوا صرف جلګه نه مور پلوریا کسا ایاکم وخضراء الدمن دا ډېر کله حدیث ده
پیغمبر یې چې ډېری ګل نه ځان وساتوي. وما خضراء الدمن، یا رسول الله ډېری ګل نه څه مراد دی؟ ویلا باد خندان کې ښکلي جلکې، باد خندان کې ښکلي څه مراد؟ که د جلکې هر څه ښه وي ای مور پلار اثر پشته هغه بالمنځه دي بېدینه دي اولاد نه اثر شي. ډېرې داسې ښې جلکې به وي چې هغه باد خندان وربده شي د هغه خونه یې خراب کړي نه دا معیاره وګرځي. دا ډېر ضروري دی چې دا یې مو معاشره کې وي. ورځې نه بله ورځ دا معیارات د ختم کېږي. ځکه درته یم دا د ختم کېږي. اوس ملک نمایه نه درته ښیم، کلي نمایه نه ښله، ما ته نه دی پکار. دا سړي دا جلکې بوتلل انګریزانو ملک ته، بچي بوتلل. هغې جلکې رابطه یو انګریز سره شول. بیا یې راولي څه په بهانې، بیا څه د هغه درخواست ورکوي، هغه ځي هغه جلکې چې شاوخونو کې پیدا شوي نن لاړ انګریزانو خونې ته. مکمل اسلام اهل بیت یې پرېښود، چونکې ذمهوار دی. دا مهم دی دا شی. بیا یو بل ځي ښه خاندان نه لاړ انګریزانو ملک ته، اهل بیت پرېښلل، هغه انګریز سره واده کوي، هغه نه 4 بچی کېږي او ټولې نامې انګریزانو والا څه بچی ونه پوښتنه وکړي چې تاسې کوم دین یې؟ څه موږ کرسچن یو، موږ عیسیان یو. دا دی دا معیار ورځ نه ځکه ته بار بار وایم. سبا بل سبا کېدای شي بل کیسان داسې روان دی څه ښځې جلکې منځ کې کېدای شي طلاق وشي. صرف د معیارات غیر اسلامي وجې نه دا مشکلات شروع دي. په هر حال دې باندې بیا تفصیل څه خبرې کوم، خو د 2 شیانو ما ذکر کړ. دریم شی بیا تقوا او هغه انشاءالله بلې خطبې کې زه تفصیل څه بحثونه کوم. دعا ده کوو خدایه موږ ودونه اسلامي وګرځولی کړي، که دغو ودو کې کومې